درد خو ظاهره خبره ده چې شته، خو شکر دا دی چې یاره بچي مې روغ دي، واړه ماړه مې روغ دي، او ګیر چاپېره یار دوست خپلوان ملګري مې دي چې دا د سړي نو زما په خیال چې د چاته د دې افسوس ضرورت بیا نه دی پاتې. زه د رنګرام یم، نوم مې نعمت الله دی، او دا فلډ چې کوم راغلی دی، دا اوسنی فلډ چې کوم راغلی دی، نو په هغه کې دا ستاسو د مخې دي، دا چې څه ګورئ نو هر څه سره تباه کړي دي. دا کورونه یې غورځولي دي، زما د نوکرانو کورونه وو، اخواته سټورونه وو، او دا زما د رور کور دی، دا مخامخ بل دا کم بلډینګ چې تاسو اوس یې نه، دا بلډینګ هم بس په راغورځېدو کې دی، ځکه دا په سلوپ کې شوی دی، راغورځېږي. نن دی که سبا دی، خو موږ کوشش کوو چې موږ یې په خپله راغورځوو چې یاره چاته ترې نقصان لکه ونه رسي. دا خلک اکثر راځي، دا یو ورځ یو بل راځي د سامان دپاره لګیا دي چې یاره زه دې سامان نه وباسم د دې دپاره، نو موږ وایو چې یاره بل چاته پکې نقصان ونه رسي. نو لګیا یو دا دیره دا اجره دا داسې ستاسو په دې بیګ باندې که وګورئ، دا شاته اوس خو دا ګیټ بند دی، شاته دا کور دا دیوالونه مې هم غورځولي دي، او دا تقریبا 8 بجې وې، په باندې 10 منټه له پاسه که څه ټایم 8 بجې وې چې ما په انفارمیشن ګروپ ته یو هغې کې مې هم ورکړو چې ما یاره تاسو ښکته خلکو ته خبرداری ورکړئ چې یاره د خپلو کورونو نه وځي چې دا نقصان لکه ونه شي. ما په خیال چې یاره د هغې د وجې نه که دا سجاني نقصان شوی نه دی، نو هغه هم دغه وجه کیدی شي چې هغه خلک راوتي او هغو ته ویناګانې شي چې یاره لږ تاسو په سایډ شئ. زمونږ چې څه شوي دي خو ښکته خلک هم دا دی چې هغه خو ډوب پراته دی خلکو. بس الله دې نور رحم وکړي، ځکه چې اوس مې واورېدو چې یاره په ثوابۍ کې هم دغه راغلی دی او خلک یې ډېر زیات خراب کړی دی. یاره 14-15 کروڑ روپونه به جي سیوا یو کم بنېږي، ځکه دا کور موږ نوی جوړ کړی او دا ډېر په نوي طرز باندې موږ جوړ کړی چې په دې کې کم شی لګېدلی دی، نو هغه ما خیال دلته په دې سواد کې به داسې چا ډېر کم لګولی، حالانکې ډېر هغه شان غټ په نه وي، د خوړ غاړه وه موږ پې په هغه حساب باندې کړې وه. نو بس نور خو د الله کار دی. یاره ګیله به د چا نه وکړي، ګیله د هغه خلکو نه کېږي چې په هغې کې د ګیلې ځای، دلته به ګیله د چا نه وکړي، ګیله د هېچ چا نه ونه کوي، نه کوو ګیله، او بس الله دې په لاسو خپو روغ وي، او بس دغه شکر دی چې بچي مې پکې بچ دي، ګیله د چا نه کوو.